अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह यूनिट नंबर 10 मूंग पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की चिकम देनो अभी स्टडी को उस पदे के दे यूनिट नेम चिकम दे जुंग सरा मेमोरीज दे उस मेमोरी चिकम दे पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की वली स्टडी को नुकुर दा ढेर ज़्यादा अहमियत लरी और द इम्पोर्टेंट जुंग द स्टडी हवाले सरंग हम द चैप्टर ढेर ज़्यादा सरी इम्पोर्टेंस दे आफ्टर दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड about how memory store in your mind. ठीक छ नो मतलब هغه مختلف قسم میتھڈز دي چې موږ به هغه هم سټډي کو چې زموږ میموري څنګه ډیولپ کیږي یا څنګه داسې میموري چې کوم دی نو هغه ورو پروسس کیږي او هغه هاي کیږي. ټیک ده نو دا سټیپس دا ټول به موږ په دې کې سټډي کو. اوس راځو د دې چې کوم ابجیکټیوز دي نو ابجیکټیوز سره چې بای د end of this lecture the students will be able to define memory. ठीक था memory به موږ स्टडी को بیا describe stage of memory. ठीक है जी कम stages दी memory بیا encoding information into memory मतलब څه طریقې سره کوډ کیږي په memory کې. explain how retrieve information from memory بیا د memory نه چې کوم دی هغه memory मतलब موږ څنګه طریقې سره information recall کوو. discuss we how we improve memory څه طریقې سره improve کوو بیا چې کوم memory دا هغه سیوا کوو چې موږ زیات چیزونه سٹور کو. explain process of forgetting from long term memory او موږ به دا هم explain کوو چې موږ څه طریقې سره مطلب هغه یو چیز داسې مطلب موږ نه هېرېږي یا long term memory کې موږ سره سٹور کیږي. ٹھیک شو نو اوس راځو بیسک ډیفینیشن ته. हाँ जी डिफिनीशन दा देखो मेमोरी से तवेले की मेमोरी एक्टिव सिस्टम that store organize alter and record retrieve information. ګوره मेमोरी مونږ دیتا وایو چې کله دا خو زموږ سره پیل خبره ده چې دا یو اکټیو سیستم دی. اکټیو سیستم مطلب دا چې دا هر ټایم اینی ټایم زموږ سوي ګوره دا لرنینګ وي मतलब एनी टाइम زموږ میموري سٹور کی که اسو خبرې کوي که هغه مطلب اسمبلی ٹھیک ده एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी چې دی کوي نو د څه کیږي स्टोरेज کنټینیوسلی روان وي چې څه کی स्टोर کی یہ ارګنایز کی یا الټر کی یا د یو چیز ریکور ریټریو کی مین ریکال کی ځانته چې کوم انفارمیشن شوی وي دوباره دا ریکال کول دا ټول د میموري کار دی. نو میموري دا زموږ سره یو اکټیو سیستم دی چې دا زموږ له انفارمیشن سٹور کوي ارګنایز کوي او موږ ته دوباره د یادولو هغه یاد دهاني مطلب موږ سو کو ریکال کوي شو. اوس ټایپس اف میموري څه دي نو ټایپس اف میموري موږ د ویلو نه مخکې موږ تاسو ته وړاندې ریکویسټ کوو که تاسو په کمنټ سنگل احمد یوټیوب چینل باندې نوی یې نو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې نوې ویډیوګانې چې څنګه اپلوډ کو تاسو ته نوټیفیکیشن بر وخت ملاو شي. اوس راځو ټایپس اف میموري ده. ګوره درې قسمه زموږ سره یو سینسري میموري ده مطلب سینسري میموري سي چې ته د څه نه اخلي د ویجوال نه اخلي یا د یو څیز ته اوري یا اینی نو چې کله د بهر سینسري سټیمولس نه ته یو څیز پرسیو کوې هغې ته موږ څه وایو سینسري میموري. ټیک ده کوم میموري چې د دغې په ترو د ویجوال او د اډیټري په ترو باندې سټور کیږي هغې ته موږ سینسري میموري وایو. دویم میموري چې کنه هغه شارټ ټرم میموري ده. شارټ ټرم میموري دا چې مطلب انسټنټ مطلب 1 منټ لپاره دا شانتي هاف منټ لپاره 30 سیکنډ لپاره دا څه کیږي یو انسان ته یو څیز یاد وي دی نه بعد کې دی ختم شي دا ته موږ شارټ. اوس لانګ ټرم میموري څه ته وایي چې مطلب موږ 24 هاورز پورې چې یو څیز موږ ته یاد وي هغه ته موږ لانګ ټرم میموري وایو. حاجی اوس راځم سره میمور سدي میموري ارګنایزیشنل چارټس ته څنګه طریقې سره میموري چې کوم هغه ارګنایز کیږي او هغه پیټرن کرونولوژیکلی جوړي. ګوره سینسري میموري زموږ سره راشي د هغې په تر باندې موږ سره شارټ ټرم میموري ته میسیز کنورټ شي. لکه اوس فار ایگزامپل تاسو لیکچرز چې کوم دی د اورئ نو تاسو له اینې هم مطلب ویژوالایزیشن هم کوئ او چې کوم ساوند سیستم دی موږ چې کوم خبرې کوو دا هم تاسو اورئ نو دا دواړه سټیمولس رایوځی شي او برین ته لاړ شي. اوس برین کې داسې کېږي شارټ ټرم دپاره تاسو سره پسې شي تاسو ته یاد شي. اوس دا لانګ ټرم میموري ته لاړ شي او د لانګ ټرم میموري ته به څنګه ځي. لانګ ټرم میموري کې دلته یو پروسس دی چې تاسو کې اکټیو ریکالینګ به کوئ
مطلب اوس تاسو لیکچر دا واورېدو نو تاسو له پکار دي چې دوباره چې کوم دا لیکچر بیا څنګه ختم شي دې لیکچر نه بعد تاسو دې باندې سوچ وکړئ پوه شئ په خبره باندې مطلب تاسو دې ته مونږ دا وایو چې دې ته انر تھنکنګ او دغه خبرې وکړو چې مونږ دننه ماینډ کې سوچ وکړو چې مونږ اوس څه ووایو ریکال یې که په اساس باندې چې کله یو پرسن ریکالینګ زیات کوي که نه د کچ چته شیز نه هېرېږي ټیک ده نو دا پروسیجر سر په خپل مطلب سټډي کې ایډ کړي ها جی اوس د لانګ ټرم میموري بیا زموږ سره دوه قسمه میموري ده یو پروسیجنل میموري ده پروسیجنل میموري دا ده چې مونږ یو سیز ترو د یو سکیل مونږ زده کړو ټیک ده هغه څه چې مونږ د یو کنډیشن بار بار مونږ لکه اوس اگزامپل د دې دا دی یو ډرایوینګ مونږ زده کړو نو هغه مونږ پروسیجر زده کړو دغې ته مونږ پروسیجنل میموري وایو نو دغه میموري زموږ سره څه دي دا یو سکیل ډیولپ کېږي بل ډیکلیریټیو میموري ده ډیکلیریټیو میموري بیا زموږ سره دوه قسمه ده بیا یو سیمنټک ده اوس ډیکلیریټیو څه ته ویل کېږي نو ګوره ډیکلیریټیو دې ته ویل کېږي چې کوم مطلب یاداشت دي تا ته چې کوم یا واضح تا ته څه شي د هغې میموري پته ولګي نو د دوه قسمه به ته لګي یو زموږ سره چې کوم سیمنټک میموري ده ټیک ده بل اپیسوډک ده نو سیمنټک میموري هغه ده چې ته مینینګ وایس یو څیز څه کې هغه کلیر کې او یادې کې بل اپیسوډک دا چې تا ته څه دي هغه واړه واړه پیراګرافس او اپیسوډز میموري ته څه کې هغه زده کې مطلب څه ورډ زده کړې څه نه څه مطلب داسې لږ زده کړې او هغه بیا سټور کول او دوباره ریکال کول دې ته موږ اپیسوډک میموري ټیک ده نو دا ټول پروسس دی دا یو موږ اوس په ډیټیل سره سټډي کوو اوس راځو موږ سره سینسري میموري ته سینسري میموري storing an exact copy of incoming information from for less than a seconds د فرست سټیج اف میموري ګوره ته دا د فرست سټیج اف میموري ده چې په دې کې زموږ سره څونه هم زموږ سره ایګزیکټ زموږ سره کوم انفارمیشن روان دي او هغه ډایرکټ موږ څه کوو مطلب چې کوم هغه څیزونه موږ اینو هغې نه ډایرکټ موږ څه کوو کاپي او دا کېږي پوه شئ دغه انفارمیشن بیا د لیس دین 1 سیکنډ زموږ په برین کې مطلب هغه اخلي بیا دې نه بعد چې کوم دی نو داسې کېږي که چېرته د دې هغه ریکالینګ ونه شو مونږ دوباره دا ځان سره یاد نه کړله نو دا مونږ نه بیا دغه کې هېرېږي اوس آیکون دا ویجوال ته ویل آیکون نه هم زموږ سره سینسري میموري ډیولپ کېږي چې لکه پلیټنګ منټل امیج آر ویجوال ریپرزنټیشن مطلب تاسو ته چې کوم دی نو دا اوس مخامخ دا پریزنټیشن کېږي وغیره دا تاسو ما دا لیکل وغیرې نه نو دا لیکل تاسو ته څه دي دا تاسو سره بیا دې ته موږ ویجوال ریپرزنټیشن وایو چې په ته په آیز باندې یو څیز ویني او منټل کې دې څه یو امیج کریټ شي نو د ویجوال په ترو باندې سینسري میموري ډیولپ کېږي او دویمه چې کوم ده هغه زموږ سره د اډیټري په ترو باندې اوس د اډیټري په ترو باندې دا ده چې د څه څیزونه چې افټر ا ساوند از هیډ بیا ته څه کوې د ساوند نه بعد دا مطلب ته اورې که نه دا خبرې نو ا بریف کنټینیویشن of the sound in the auditory system نو په auditory system کې دا بیا ته واوري او څه شي دغه کنټینیویشن مطلب سمال ټایم دپاره چې کوم دی هغه ته څه کې هغه اواز چې کوم دی یو زه چې کوم خبرې کوم نو یو خبره تاسو ته لږ سیکنډ ډایرکټ اورئ بس تېرېږي بیا نو دغې ته موږ څه وایو د دې دواړو ذریعه باندې سره سینسري میموري چې کوم دی نو هغه څه کې ډیولپ کېږي اوس راځو STM ته مین شارټ ټرم میموري ته شارټ ټرم میموري دې ته ویل کېږي دا یو سره سیکنډ سټیج اف میموري سټور سمال اماونټ اف انفارمیشن بریفلی مطلب شارټلی چې کوم دی څه کېږي هغه انفارمیشن سټور کوي په سمال اماونټ کې صحیح ده very sensitive to interruption or interference ګور دې کې څه کېږي دا ډېر زیات سینسټیو میموري وي لکه اوس فار ایگزامپل تاسو چې کوم دی لیکچر ته څه کوئ فوکس مو کړی دی په دې ټایم کې تاسو د لږ غونډکینګ چا څه وکړه هغه انټرپشن یې سره وکړو یا انټرفیرنس یې سره وکړو نو ډایرکټ څه وشي انسان هغه څیز بیا ایر شي په خبره پوه شئ که نه دې ته موږ څه وایو شارټ ټرم میموري پنوټیکلی نو پنوټیکلی دې سي چې سټورینګ انفارمیشن بای ساوند ټیک ده چې کوم انفارمیشن موږ د ساوند د سایډ نه دا کوو ته موږ څه وایو پنوټیکلی بل میموري سپین څه ته ویل کېږي چې زموږ شارټ ټرم میموري از لیمیټډ ټو هولډینګ 7 پلس آر ماینس 2 انفارمیشن بٹ ایٹ ونس مطلب دا چې 7 یا دا شانتې پلس
یا ماینس 2 دا زموږ سره هولډ کیږي څه بټ دا زموږ سره د ساوند چې کوم هغه یونټ دی هغه دی ټیک ده نو په دې کې زموږ سره سټور کیږي ساوند دغه یاد ساتئ چې 7 پلس ماینس 2 صحیح ده اوس چنک څه ته ویل کېږي نو ګوره چنک مینینګفul یونټس اف انفارمیشن ان میموري اوس داسې سمال چې کوم دی نو هغه څه دي یونټ تاسو لکه موږ وایو چې دا اهم پوینټونه دي نو اهم پوینټونه مینینګفul دا یونټس ته څه کوي دغه د په میموري کې سټور کې دی ته موږ څه وایو چنک ورته وایو ټیک شه اوس storing information info in short memory recording اوس دې recording کې څه کېږي په recording reorganizing or modifying information in short term memory ګوره چې کله موږ څه کوو یو څیز موږ ارګنایز کوو یا موډیفاینګ کوو ټیک ده انفارمیشن ان شارټ ټرم په شارټ ټرم میموري کې په خبره پوه شئ نو دا زموږ سره څه کېږي دغې ته موږ وایو ریکارډینګ مطلب کوډ کوو ځان سره نو انفارمیشن داسې سټورینګ کېږي چې موږ لمبې څیز واورو ټیک ده انفارمیشن موږ واورېدل هغه موږ ارګنایز شولو او موډیفای یې کړل دا په برین کې دا ډایرکټ اورول کېږي او لیدل کېږي او دغلته کې پروسس کېږي صحیح ده اوس مینټننس ریهریسل دا دی که نه اوس ریهریسل دې ته ویل کېږي چې مهارت ته ویل کېږي نو چې کله تا سره دغه څه وي هغه مهارت وي نو ګوره د مینټننس په ته ښه په اسانو کې لکه ریپیټینګ انفارمیشن سایلنټلی ټو prolong it present in short term memory تاسو ته چې ما مخکې وي که نه چې ډایرکټ په ته څه کوي بیا په هغې باندې سایلنټلی غلی به پې بیا خپل دماغ څه وکړي هغه انفارمیشن به دوباره ځان ته ریپیټ کړي نو دغه میموري چې کوم دی بیا ډېر پرولانګ ټایم دپاره پرزنټ وي الیبوریټ پریهریسل مین چې کوم مهارت دی چې کوم د الیبوریټ کوي مطلب د نورو څیزونو سره لینک کوي یا نور څیزونه بیا څه کوي لکه اوس فاسټ میموري موږ د نیو چې کوم نالج ګین کوو د سره لینک کوو که نه نو لینک نیو انفارمیشن ود ایگزسټینګ میموري and knowledge in long term memory good way to transfer short term memory information to long term memory ګوره دا اوس تاسو مطلب زه څنګه سټډي وکړم که نه ډېر شي سټوډنټان وي تاسو له پکار دي چې تاسو کوم 5 څیزونه دي لکه اګزامپل مونږ چې کوم داسې مخکې په اف سی او په دې ځایونو کې چې کوم څیزونه تاسو او مونږ چې کوم هغه څه کړي دي یاد کړي دي ټیک ده څونه د سیسټمز دي لنګز دی کډني ده هارټ دی څونه چې دي نو نارمل خو تا ته پته ده که نه اوس دلته کې تر حالې ته په دې پور او په تھرډ سیمسټر کې په ایچین او په مختلف قسم سبجیکټو کې د هغې ډیزیز وای نو چې کله ډیزیز وای نو دا ډیزیز ته هغه نارمل سره کمپیر کوو نو چې تا ته کله د نارمل پته وي نو په اسانه به چې کوم دی نو ډایرکټ ستا ته د هغې ټاپک سمجھ راشي نو الیبوریټ ریهریسل دې ته ویل کېږي چې ته به لینکې فاسټ چې کوم نالج میموریز دي د پریزنټ کرنټ سره نو تا به څه کړي دا به ډایرکټ دا وی ده چې دې سره زموږ سره شارټ ټرم میموري لانګ ټرم میموري ته ځي په خبره ورسېدلی اوس راځو لانګ ټرم میموري څه ته وي دریم نمبر میتھډ نو لانګ ټرم میموري سټورینګ انفارمیشن ریلیټیولی پرمننټلی ګوره لارج سری یا لانګ ټرم میموري هغه ده چې دې کې پرمننټ سټوریج کېږي بل سټور آن بیسز آف مینینګ اینډ امپورټنس ټیک شه ګوره بیا موږ چې کله څیزونه سټور کوو نو هغه څه په بیسس باندې کوو د مینینګ مطلب دا څونه معنی لري او څونه امپورټنس دي د هغې په بیس باندې زیات څیزونه چې کوم دي زموږ په برین کې څه کېږي سټور کېږي لکه اننیسسري څه دي هغه سټوریج پکې نه کېږي صحیح ده کوم چې مینینګفل او امپورټنس دي پوه شوې په خبره باندې اوس راځو ټایپس آف لانګ ټرم میموري ټیک ده نو دا ټول د لانګ ټرم میموري ټایپس دي اوس ګوره په دې کې پهله چې کوم دی نه هغه ټایپس دی ایکلیپټ دې ته موږ دویم ډیکلیریټیو میموري وایو نو ډیکلیریټیو میموري دا چې دا فیکټ وي حقیقت وي لکه فیکچوال مین فیکچوال دا فیکچوال نالج چې کوم دی مطلب صحیح نالج ټیک ده کریکټ نالج یا پرسنل ایکسپیرینس چې کوم دی نو دا زموږ سره په لانګ ټرم میموري کې په ډیکلیریټیو میموري کې پراتی مطلب دا چې اوس ګوره ډېر خلک وي زما پرسنل ایکسپیرینس د دې څیز نه شوی دی مطلب ما سره دا اکچوال
ایونټ شوی دی د هغې نه زما لانګ ټرم میموري څه شوې ده هغه کریټ شوې ده. تاسو ورسېدئ په خبره باندې. دویم چې کوم دی سیمنټک میموري. سیمنټک میموري دا چې امپرسنل فیکټ ان ایوری ډے نالج. نو کوم امپرسنل دا دی چې مطلب ګوره هر انسان څه کي هغه ایوری ډے نالج حاصلي. ټیک ده خپل پرسنل حق چې کوم هغه د سټرګل کی او په هغې باندې چې کوم ایوری ډے نالج چې کوم حاصلي او هغه دا نه ریکال کوي دغه د دمغه سیمنټک کم چې د سدي د مینینګ وایز چې کم سیزونه ته څه کې زده کې. ټیک ده مطلب ته په مطلب معنا باندې پوه شي. نو زیات تر سیزونه داسې دي چې هغې باندې موږ څوک پوه شو دی ته موږ سیمنټک میموري. تاسو دا پوینټ چې دا کومې مطلب سینټنسز ورسره لیکلي دا به دقه هوبهو دغه شانتې یادوئ. ام سی کیوز کې دا دغه شانتې کاپي پیسټ کوئ. ټیک ده نو تاسو له پکار دا دي چې دا تاسو راټکئ. اوس اپیسوډک میموري. اپیسوډک میموري دې ته ویل کېږي پرسنل ایکسپیرینس لینک with specific time and place. episodic memory دا چې ته د یو specific time او place سره ته خپله څوک خپل personal experience لینک کوي چې نه د دې ټایم کې زما دا ایکسپیرینس یا دې په دې ځای کې یا دې ایریا کې زما دا ایکسپیرینس دي. نو چې کله ته دا سیزونه لینک کوي نو دا ستا لانګ ټرم میموري چې کوم دی نو هغه episodic memory دا. ټیک ده امپلیکټ دا چې پروسیجنل میموري تاسو ته مخکې ویلې چې ګوره لانګ ټرم میموري کنډیشن ریسپونس اینډ لرن سکل. ګوره چې ته یو سکل زده کوې لکه فار ایگزامپل ډرایوینګ زده کوې نو ډرایوینګ تا سره امپلیکټډ پروسیجنل میموري ده. مطلب ته څه کوې خپله چې کوم دی نو هغه یو څیز ته لرن کوې او هغه بیا اپلای کوې فزیکلي. ټیک ده نو دا زموږ سره امپلیکټ پروسیجنل میموري ده. دا ټایپس دي एक्लेप डिक्लेरेटिव मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और एक्लेप्टिक मेमोरी. नो ओवरव्यू دا چې ګوره دې کې ته څه کوې هغه چې کوم پرسنل ایکسپیرینس دی حقیقت والا هغه چې کوم دی نو ته څه کوې یاد ساتې. دویم چې کوم دی سیمنټک دا چې ته کوم ایوری ډے نالج دی هغه کوم دی هغه ته څه کوې لانګ ټرم میموري کې سټور کېږي. نو هغه زموږ سره څه دي ایوری ډے نیو نالج چې کوم دی نو هغه څه دي سیمنټک میموري کې سټور کېږي. بیا اپیسوډک کې دا چې ته څه کوې هغه یو ځای کې ته یو ایکسپیرینس شوي وي یو پلیس کې یو ټایم کې شوي نو هغه ته بیا څه کوې هغې سره لینک کوې. اور امپلیکټډ پروسیجر دا چې ته یو سکل لرن کې او هغې نه ته یو څه وکړې میموري والې لکه ډرایوینګ بایسایکلینګ وغیرہ مختلف قسم. ټیک ده اوس راځو لانګ ټرم میموري چې کوم دی نو ته د مخکې ولې موږ ویلې چې ډیکلیریټیو دی. ډیکلیریټیو دې ته ویل کېږي تھنک یو ناو دیټ یو کین ټیل ادر. مطلب دا دی چې څوک چې د هغې څیزونو نه خبر یو ته واضح ته د هغه څیزونه یاد وي. ټیک ده لکه اوس اپیسوډک دی. اپیسوډک موږ وویلې چې ګوره څه وي ته اوس ګوره دې کې دا فرست چې اپیسوډک مطلب ریممبرینګ یور فرست ډے ان سکول. نو کله چې لمبی ورځ د تا د سکول ته راتلو دا تا سره اپیسوډک ډیکلیریټیو لانګ ټرم میموري ده. مطلب خلک وي ما ته یاد دي چې زه په لمبی ورځ چې کله څه تلم دا د پلیس سره د سکول سره چې کوم دی نو خپل څه وکړو هغه میموري ریلیټ کړه. نو دې ته موږ څه وایو نو تاسو به ام سی کیو دپاره تاسو ته که چېرته ووایي چې لانګ ټرم ډیکلیریټیو اپیسوډک اگزامپل څه دی نو هغه دا دی. ټیک ده چې هغه ریلیټ شوي وي یا د ټایم سره یا د پلیس سره د دوو شیزونو سره. صحیح ده حاجي. اوس راځو سیمنټک ته. نو سیمنټک دی څه دی چې نونینګ چې دی خبر وي د کیپیټل فرانس نه. مطلب اوس دا خو یو غټ نه دی که نه مطلب پته ده ورته چې د کیپیټل چې کوم دی نو د فرانس څه دی هغه ده ته پته وي. نو دا زموږ سره څه دی د ډیکلیر دی دای د فلیس سره کو او دای چې کوم دی نو دا هم د هغې ایریا سره. ټیک ده اوس راځي دا نان ډیکلیریټیو څه ته وي یا پروسیجنل. نو دې ته موږ پروسیجنل وایو. سیده دا تا ته مخکې نه ډیکلیر دا واضح نه وي بلکې دې معنی چې ته څونه محنت کوې نو دا نه به څه کېږي هغه ښه کېږي. لکه اوس فار ایگزامپل think you know that you can show by doing. اوس دا دلته کې صرف څه دي دلته کې ویلي you can tell other ته نور خلکو ته چې کوم دا څه کوې هغه وایي لکه دلته کې څه دي د شوکې لکه شوکې څه سکل لرننګ چې کوم دی نوینګ هاو رایډ ا بایسایکل. مطلب څه طریقې سره بایسایکل چې کوم دی نو هغه څه کي
چلی. ټیک شو. دا ته زده کوې که نه نو دا دې ته موږ نان ډیکلیریټیو وایو. دا ډیکلیر خو تا ته نه وي که نه، یاد خو راته نه وي، بلکې تا ته څه کې دې باندې ته کار وکړې، دا شو کې خلکو د نه بعد تا کې سکل راشي. اوس prime meaning دې ته وایي چې being more likely to use a word you heard recently. نو ګوره زیات prime meaning دا کېدلی شي چې کوم څیزونه ته ریسنټلی اوس اورېدلي دي لکه ټیک ته، او هغه ته بار بار چې کوم دی نو څه کوې لایک او بار بار یې وایې، دې ته موږ prime meaning وایو. صحیح ده. دا نان ډیکلیریټیو لانګ ټرم میموري ده. دریم نمبر چې کوم دی هغه کنډیشنل یا کنډیشننګ سلیویټنګ when you see a favorite food. دا زموږ سره اوس دا خو دته خو مخکې نه پته نشته که نه چې مطلب دغه دی فوډ وغیره دی ته بس تا سلیویشن کېږي، بلکې ناګهاني چې کوم دی د څه شي دته ډیکلیر نه وي، پته ورته نه وي، خو چې هغه فوډ دی فیورټ فوډ څه کي ویني نو بس د ده څه راشي سلیویشن وشي. نو تاسو اوس په دې پوه شئ. دا ډېر زیات امپورټنس دي، ښکلي مزې والا ټاپک دي، دې ته تاسو وګورئ. ډیکلیریټیو هغه دی چې تا ته څه وي واضح یاد وي تا ده. ټیک ده. ها اوس مطلب دا ستا په کانشیس لیول کې وي. ټیک ده. او چې کوم زموږ سره نان ډیکلیریټ دي نو دا زموږ سره په وداؤټ کانشیس ځای کې وي. ټیک شه. وداؤټ کانشیس مایند کې وي. ها جی. اوس راځو سټیج اف میموریز ته. مطلب څونه سټیجز دي زموږ سره د میموري. ټیک ده. نو د میموري چې کوم سټیجز دي هغه زموږ سره 3 سټیجز دي. صحیح ده مین. اون د دې نه مخکې د لانګ ټرم چې کوم هغه ټایپس وو هغه مو وایي. اوس دا وایو چې اوورالي چې کوم دی زموږ میموري څو سټیجز دي 3. یو انکوډینګ دی. صحیح ده. انکوډینګ دې ته وایي چې کنورټینګ انفارمیشن انټو ا یوزیبل فارم. مطلب چې کوم انفارمیشن تا سره شته ټیک ده خو څه کې هغه انفارمیشن ته څه کې ته په خپل یوز کې راولې استعمال یې کوې نو دې ته موږ څه وایو انکوډینګ مین کوډ کول ویل. storage اوس ته وایي storage holding this environment in memory. اوس دا کوم انفارمیشن چې د څه کې کنورټ انفارمیشن انټو د یوزیبل فارم نو چې دا انفارمیشن د څه وکړو هغه یوز کړله نو دا به څه کي دا به اوس هولډ کېږي دغه انفارمیشن په میموري کې. ټیک ده. اوس ریټریو دا زموږ سره ځان له یو سټیج دی چې په دې کې موږ څه کوو ریکالینګ ټیکنګ میموري آوټ اف ریټریول. مطلب چې نو دوه ورډز دي ته ریټریول دا دی چې تاسو ټیکنګ میموري آوټ اف سټوریج. کله چې د میموري نه چې کوم دغه مطلب چې میموري دا به چې کوم سیزونه سټور دي کوم انفارمیشن سټورز دي هغه آوټ کې ټیک شه د سټوریج نه نو دا سیدي دې ته موږ ریټریول وایو. نو انکوډینګ دا دی چې کوم انفارمیشن ته کنورټ کې څه ته کنورټینګ انفارمیشن انټو یوزیبل فارم. دا مطلب ته په کوم ځای کې دا تا ته خو څیزونه یاد دي او د دې یوز په کوم ځای کې لکه اوس فار ایگزامپل تاسو غواړئ کیمیو کې تاسو مطلب تاسو ام سی کیوز د حل کولو ټریکس زده کړي دي هغه ټریکس چې ته بیا یوز کوې یو څیز باندې په دې پیپر اپلای کوي د ته موږ انکوډینګ وایو. دا ستا میموري د سایډ نه کېږي. سټوریج دا دی چې دغه هولډینګ دغه څه چې انفارمیشن ان میموري ته یو سټور کوې هولډ کوې اور ریټریول چې کوم دی دا چې کوم ټیکنګ میموري ټیک ده میموریز آوټ اف چې کوم میموري وشي هغه څه کو آوټ کېږي. مطلب که چېرته د چا نه هم دا فاسټ ایکسپیرینس نه یې هېرېدلی ټیک ده ټوټل په ټوټله ټولو ته یاد وې او دا اوس هم کېدلی او دا خو به چې کوم دی نو دا خو د انسان د وس کار نه دی که نه نو دغې د وجې چې کوم دی نو الله پاک څه کوي هغه د ایریدو هغه سره صلاحیت یې ورکړی دی ریټریول. ټیک شو. هغه د سټوریج نه څه کیلر کېږي. او دا سر 3 boxes of model of memory ده. ټیک شو. نو دې 3 boxes of model of memory کې دا وایو چې انفارمیشن ګوره د دې ځای نه راشي. تاسو دا یو سمپل چارټ د دې باندې ځان پوهه کړئ بس تاسو به پوه شئ. حجی ګوره د ټول مخکې څه دی انفارمیشن فرام انوایرمنټ نه راشي نو سینسري مطلب د ویجوال په ذریعه باندې د وی ټیک شو د ویجوال او د چې کوم زموږ سره اډیټري دي د هغې په ترو باندې موږ سینس کو چې کله سینس کو نو څه راشي لارج کیپیسټي ده کنټین سینسري انفارمیشن ویری بریف مطلب شارټ ټایم د فار ډیټینشن اف ایمیج وغیرہ دا شیزونه موږ ته څه شي یاد شي موږ ته خبره ورسېدله نو دا فارګټنس دي. اوس داسې څه دی دا فارګټ مطلب دا دی چې دا زر ایریږي بس
دی 1 سیکنډز وي یا 2 سیکنډز وي. او شارټ ټرم میموري ده. دویم بیا دې څه ته راشي شارټ ټرم میموري ته. نو شارټ ټرم میموري ده د دې سنسري انفارمیشن دا ټرانسفر شي شارټ ټرم میموري ته. نو چې کله شارټ ټرم میموري ته داسې شي دا ټرانسفر شو نو بیا څه کېږي لیمیټډ کیپیسټي brief storage items up to 30 seconds not rehearsal. مطلب دا دی کچته up to 30 seconds دا څه شو دا دوباره چې کوم دی نو هغه د دې هغه هریسلو نه شو دغه مهارت چې کوم دی او مطلب دوباره ریکال نه شولو نو بیا به څه کېږي انوال انکانشیس پروسیسنګ اف په دې کې بیا داسې شي پروسس شي خو که چېرته دا دوی ریکال نه کړه نو دا به فارګټن ته لاړ شي بیا به هیر شي. اوس څه کېږي دا ټرانسفرینګ کېږي د دې لارج نه د شارټ ټرم میموري نه لارج ته. ټیک ده دا دی. اوس چې لارج ټرم میموري ته شي نو انلیمیټډ کیپیسټي ده په لارج ټرم میموري کې. بل بګیره سټوریج براډ بای سم ټو بی پرمننټ د پرمننټ سټوریج په دې کې. او دریم چې کوم دی نو دا سره څه کېږي هغه انفارمیشن ارګنایز اینډ انډیکس. ټیک ده. او دغه انفارمیشن بیا ارګنایز کیسې ده. نو اوس داسې کېږي ریټریون څه دی چې دا واپس دې ځای ته راځي مطلب هغه ریټریو کېږي هغه ټیکن آوټ کېږي د لارج ټرم میموري نه. که چېرته دا مستا چې کوم فاس خبرې دي کوم چې مطلب ستا سره اکټیویټي کړي که دا تا نه فارګټن کېدلی نه ریټریو کېدلی نه نو بیا خو مسله وه. نو دې وجې چې کوم دی نو دا یو څه دي غمونه چې کوم د غمونو چې کوم هغه ستا سره سوچ وي یا ستا باندې څه کوم پرابلمس تیر شوي وي ټیک ده یا خوشحالۍ تېرې شوي نو دا ټول څه کي دا ستا د میموري نه واپس ریټریو کېږي آوټ کېږي د سټوریج نه. ټیک ده. اوس چې کوم دی نو موږ به انشاءالله د سیکنډ پارټ نه ټایپس اف میموري پروسیسنګ هغه سټډي کوو. نو که تاسو پکې وینو سنیچر احمد یوټیوب چینل باندې نوی نو پلیز سبسکرایب کړئ چې او بیل آیکن دباو کړئ چې نوی ویډیوګانې تاسو ته په اسانه میلاو شي. خداحافظ. خیال کې سټوډنټ